دا ملګری تپوس کوي چې یو عامل دی او هغه خلق ولذي په غټي غټي بیماری وسره الله تعالی خې کړی دي وی د کینسر مریضان ولا ورشي نو هغه ته وای چې سوره پیسې براکه دې به تعالی خدر کم نو دوی چې ما خو وی چې دا خو شرک والا عمل دی خو لیکن د دې باوجود خلق ولذي او الله تعالی دا غي خېګړه کوي نو په داسې عامل باندې دم اچول او د په ذریعہ باندې دم درود کول څنګه دي نو جواب دا دی چې دم درود کول دا په شریعت کې جایز دي خو په شرط د دې باندې چې دغه دم درود د شریعت مطابق وي په هغه کې شرکیه کلمات نه وي په هغه کې د غیر الله نه امداد نشي غوښتل او په هغه مؤثر بالذات نشي ګڼلې یعنی دا عقیده نه وي چې دا دم خکول کوي بلکې دا عقیده وي چې دا یو ذریعہ او سبب دی او اصل شفا ورکوونکې الله تبارک وتعالى دی نو په داسې قسمه صورتحال کې که څوک دم اچي نو هغه لتل او دم اچول دا جایز دي څنګه چې ډاکټر علاج کوي نو هغه ډاکټر والا علاج هغه کوم شرایط دي چې هغه کې حرام نه وي هغه علاج مؤثر بالذات نشي ګڼلې د شریعت موافق وي نو هغه علاج کول جایز دي خو علاج خکول نه کوي خکول الله تبارک وتعالى کوي دا غرنګ دمونه خکول نه کوي خکول الله جل شانه کوي نو چې څنګه ظاهري علاج د سبب په درجه کې اختیارول جایز دي دغه رنګي دم درود د سبب په درجه کې اختیارول جایز دي او دې کې داسې تعلیان کول لوی خبرې کول چې زبر د کینسر مریض خدر کم ته مال سوره پیسې راکې نو اگر چې دې تشرک ویل مشکل دي ځکه چې شرک هغه ته وای چې یو سړی دا وای چې زه د الله تعالی په شانتي خکول کول شم چې څنګه الله تعالی خکول کی دغه شانتي زه خکول کوم دا شرک دی او دا دې چې کوم خبره کوي نو غالبا چې د خپل دم درود باندې کامل او پوره یقین دی دا غي یقین په وجه باندې به داسې خبره کړې وي نو ډایرک په یو کس باندې د شرک والا فتوا لګول د کفر والا فتوا لګول دا انتهایی فتوا ده دینه پس بل څه فتوا شته نه نو په دې کې ډېر احتیاط پکاري تاسو وګورئ کداغه په دغه شرایط باندې پوره وي او تاسو وړو بس کی ان دم درود په کول شي غني ضروری نه ده چې په دنیا کې دی یو عامل وي پاغه باندې د منګ دم درود کو په خپل باندې قران پاک وایي الله تعالی دې منګ او تاسو له کامل یقین راکړي نو په یقین سره قران پاک وایي الله تعالی به ان شاء الله شفا ورکړي